السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمندو، نن د لا په یو داسې ټاپک باندې خبره کوم چې تاسو ټول به ریزونه دغه خلک کسو خو چې ته سوچ پم نوی برابر شوی. قدرمندو، نن د موسره د بوړې په بازار کې زل خیبر توسیل بوړه د بوړې په بازار کې د مردون نه یو مرګره راغلی و، د کالج مرګره مې و. نو په د بازار کې مې داسې ګرځاوه، نو ناظرین یو د شپېتو کلو ښځه مخې له راغله، زړه ادې وه، عمر یې شپېته پنځه شپېته کاله غالبا داسې وایي. نو موږ داسې ناست وو، راته ویې چې بچای په کور کې مې هیڅ شی نشته دی او چینی و دوړنګه راته واخیسته. نو ډېره زیاته به دوا درته وکړم. نو ماته ملګري په جواب کې ووایي چې یاره شهزبانه دا خو چې کومه ده اوپریدواله ژبه کوي، او ویې چې زه مخکې دلته راغلی وم، څو ځالې راغللم د انقلاب نه مخکې که نه. ویې چې دې ته کې خو مو چې ته په زندګي هم نه دي اورېدلي چې اوپریدي خیر هم ټولوي. خو څه پوښتنه مو وکړله هغه دې نه چې څنګه دغه حالته جوړه شوې یې. ویې چې ما دوه بچي وو او دواړه په دغه انقلاب کې چې کندې مړه شوي دي. هسې تاسو سوچ وکړو چې د یوه اوپریدي مور د دوو بچو مور او هغه دوه بچي ژوندي وی، هغې به چې ته خیر ټول کړی وی، نه صرف هغو دوو بچو له دواله ناسته وی. ګوره مونږ و تاسو چې اوس وکسو د بوړې په بازار کې، جمرود کې، ادارې په بازار کې اوپریدي اوس په 100 کې 60% خیر ټولوي. مونږ له انضمام، مونږ له د خپل سوچ عقل دره نقصان نه وکړ، دغه ځله یې راوستلو. ګوره زه تاسو ټولو له یو ریکویسټ کوم، ګوره ټول څه اوپریدي یو، ټول څه د یوه بل په عزت په یو خفه کېږو. هر اوپریدی، هر پښتون چې په پنجاب کې چې ته یوه پښتنه پیغله په بېحیوي لحاظ کې وکسي، نو هغه له دره زور ورځي که دا چې ته یې ما د کور وی. خپل ځونی زه دا احساس لرم، ما له زور وځي. ګوره چې چا سم نسکیر داسې قسمه خلک وي چې عزتناک خلک وي او هغه د مجبورۍ نه دغه خیر له غوښتلو له جوړ شوي وي، نو مهرباني او ریکویسټ یې له کوم چې ګوره د هغو سره په خپله مدد کوو. او مونږ و تاسو ټول په دا باندې باد لیده شو چې مونږ و تاسو د شپېتو کلو ادې بوړې بازار کې خیر ټولوي. دا ډېره د اظهار افسوس